الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم. دا مخی دی صورت کی ان کی دا مکی صورت تے نو دی کے دا عقیدی مسئلے ذکر کی گی او دا اللہ دا توحید مسئلہ ذکر کی گی دا اثبات دا نبوت مسئلے بپکی ذکر کی گی او دا قیامت مسائل بپکی ذکر کی گی. نو دا عقیدی دا اصلاح دا پارا اغدا چې توحید بخپلئی او د شرک او د شبو د شرک نه به بالکل ځان ساتي. په دې سلسله کې حضرت لقمان خپل بچی ته څه نصیحتونه کړي دي او دا نصیحتونه ډېر قیمتي نصیحتونه دي. دا د الله ډېر زیات خوښ شوي دي. نو دا دلته پر خپل کتاب عزیز قرآن مجید کې الله دا غینا یو حصہ ذکر کړی ده. ولقد آتینا لقمان الحکمت، یقینا ورکړو منګه لقمان ته عقل مندی، انشکر لله. اغا حکمت سو اغا داو چې انشکر لله، دا الله د نعمتونو قدر وکا چې کوم نعمتونه در باندې الله کړي نو داغه قدر وکا. او من یشکر چا چې د الله د نعمتونو قدر وکا فانما یشکر لنفسه، نو خامخا دا شکریا دا کوي د خپل نفس او د خپل ځان د پیدې د پاره. او من کفر چا چې ناشکری وکړه، انکار وکړه د نعمتونو د الله نه، فإن الله غنی، الله تعالی بے پروا دی د مخلوقونه، هیڅ چاته حاجت نشته، نه د چا نیکۍ ته حاجت شته او نه د چا د بدۍ نه هغه ته ضرر رسي. او حمید ستایل شوی دی، نو که څوک یې صفتونه نه کوي نو د چا صفتونو ته حاجت هم نشته، په خپله ستایلی شوی. لقمان د دې په باره کې اختلاف دی چې دا پیغمبر دی او کنه دا پیغمبر نه دی، ولی الله. نو په مشرانو کې عکرمه او شعبی یو دوه عالمان تیر شوي دي، هغوی ورته پیغمبر ویلي. خو نور جمهور علما، صحابه، تابعین، هغه ټول ورته
یو پاک باز نیک سیرتا پورا متانت او عقل والا انسان پیغمبر نو او دا د کم قوم سره تعلق ساتو او د کم ځای نو مولانا شبیر احمد عثماني لیکلي چې دا حبشي یعنی د حبشونه او د با کسب سکاو نو څوک وایي دا خطاطو یعنی ګنډل به کول درځي چا ویلي دي چې دا نجارو ترکان او چا دا ویلي دي چې دا شپنکې و ګډې به سره ولي خو الله ورته عقلمندي ورکړې وه او د دې اصل خبره دا ده چې دته الله کم د حکمت خبرې ښودلې وي هغه خبرې ټولې د وحی سره د آسماني وحی سره بالکل برابر وي نو لکه څرنګه چې په وحی دا ثابته ده چې د الله سره شریک نشته نو د عقل سلیم او د روغ عقلم دا فیصله ده چې د الله سره شریک نشته نو د لقمان دا واقعات دې دپاره ذکر شوه چې دا یو قسم لا په نفع د شرک باندې او په اثبات د توحید باندې دلیل عقلی دی دا عقلمند انسانو دیم زوی ته دا وصیت کوي چې شرک باندې کې زویا شرک دی جرم دی او دار داود علی نبینا علیه السلام په زمانه کې تیر شوی چا دا ویل چې دا د آزر په بچو کې راغلی دی د ابراهیم علیه السلام پلار چې او دله الله زر کاله ژوند ورکړی او داود علیه السلام زمانې ته را رسېدلی او داود علیه السلام چې کله الله مبعوث کو او هغه فیصلې شروع کړي نو دا هم چا ویلي دي چې دا لقمان مفتی او قاضي په بني اسرائیلو کې فیصلې به کولې چې کله داود علیه السلام راغی نو بیا فیصلې بندې کړې نو چا ویل ولې فیصلې نه کې ویل چې الله رانه خپل پیغمبر راولېږه او دا کار یې هغه ته حواله کړ نو زما څه کار دی به زما ډیوټي ختمه شوه اوس د الله پیغمبر پر مینس کې شته دی زما فیصلو ته حاجت نشته هغه فیصلې نو یکې زما دی قسمی دا ووی قسمیه دی والله لقد آتینا لقمان الحکمه زما دی په الله قسمی چې ورکړی و موږ لقمان ته عقل مندي حکمت هم ورکړی حکمت څه ته وایي الاصابة فی القول والعمل حکمت الاصابه رسیدلو ته وایي حق ته رسیدلو ته وایي په خبرو کې او حق ته رسیدل په کارونو یعنی کمې خبرې چې به کولې بالکل د حق موافقي هغه حکمت دی کم کارونه چې کوي هغه د حق مطابقي دا حکمت دی نو الاصابة فی القول والعمل او دام د حکمت معنا دا چې اتقان العلم والعمل اتقان العلم والعمل کلک علم کول او په کلک علم باندې کلک عمل کول دا حکمت یو عالم تعالی حکیم وایي چې هغه د خپل علم مطابق عمل کوي
او کوم عالم چې په خوله باندې خبرې کوي خو عمل د دې نه خلاف دی دې ته حکیم نه ویلی کېږي نو الله لقمان ته حکمت ورکړی اصابت بالقول او بالفعل دواړې ورته ورکړی او دا ان دلته تفسیری دی حکمت سو ان اشکر لله د الله د نعمتونو قدر وکا لقمان کوم چې نعمتونه د الله درکړي دي د دغه نعمتونو قدر وکا او د دغه نعمتونو قدر دا دی چې دا نعمتونه د الله د ښودل شوي لار مطابق استعمال کا او ومن یشکر چا چې د الله د نعمتونو قدر وکړو نو دې پیدا الله ته نه ځي د دې پیدا عمده ته راځي ومن یشکر چا چې دا الله د نعمتونو قدر وکړو فانما یشکر لنفسه دی خامخا دا قدر د نعمتونو د الله د ځان د پیدې لپاره کوي لنفسه کې د الله برای منفعت دی لنفع نفسه معنا دا ده چې د دې ثواب د ترارسي د دې ثواب د ترارسي د دې بدلی عمده ترارسي الله رب العزت د چا شکریو ته حاجت نه لري د چا عبادت او بندګۍ ته حاجت نه لري منګه محتاجانی منګه فائدو ته ثوابونو ته بدلو ته اجورو ته منګه محتاجی دیو جن علماء وی چې د شکر مثال د دام دی کم مرغی او کم مې چې دل نیولې نو هغه نیولې دی او مزید بدل نوري نشي مزید معنا دا ده چې الله دل نعمتونه درک او ته شکریا ادا کوي نو الله بدل نور نعمتونه درکوي نور نعمتونه درکوي ولا ان شکرتم لازیدنکم که زما د نعمتونو قدر کوي د ته زیاتوم د نعمتونو او کنا شکری کوي نو بیا انجام به بدی ومن کفر چا چې انکار وکړ د نعمتونو د الله نه یعنی ناشکری وکړ د الله د نعمتونو د الله نعمتونه نه مني په ځان باندې د الله د نعمتونو قدر نه کوي چې هغه څه استعمال کې څنګه چې طریقه ورته الله خولې ده نو فإن الله غني الله بے پروا دی نه د نیک نیکی ته حاجت شته او نه د بد د بدۍ نه الله ته څه ضرر رسي الله غني دی او حمید دې ستایل شوی دی معنا دا ده که څوک صفاتونه بیانوي او که نه بیانوي الله از خود ستایل شوی دی د چا بیانون ته مجت نشته نو په خدای باندې به احسانات نه کوو چې مونځ مې دله وکړو روژه مې دله ونیولو زکات مې دله ستا په نوم باندې ورکړو جهاد مې وکړو منډې مې ووالې نه د خدای احسان به په ځان منې چې دا د نیکۍ موقع دله درکړې دا د بدۍ نه یې ساتلی اوس هغه نصایح شروع کوو کوم چې لقمان خپل زوی ته کړي دي نو لومبنی نصیحت دا دی وإذ قال لقمان لابنه هغه وخت چې وویل لقمان خپل زوی ته وهو یعظه او دا سلیمان دا لقمان وعظ کوي دی خپل بچی ته خپل بچی کور کې کېناو او د وعظ او نصیحت خبرې ورته کوي نو لومبنی د عقیدې د اصلاح خبره ورته کوي
او لومبنه خطرناک شی په دنیا کې چې تمام اعمال سلب کوي او تمام اعمال د سړي خرابوي د هغه مضر شي نه ورته وصیت اول کوي. نو ورته وایي یا بنی لا تشرک بالله، ای بچوړیا د الله سره شرک مه کوه. د الله سره برخه خواره ګورې پیدا نه کړي. دا ټول کارونه الله کوي. مخلوق هیڅ نشي کولی. مخلوق نادار دی، فقیر دی، محتاج دی، هیڅ نه لري چې څه دي د الله سره. ان الشرک لظلم عظیم، یقینا شرک ډیر لوی ظلم دی، غټ ظلم داري. او د دې وجنا دا ډیر لوی ظلم دی چې د الله کم حق دی هغه دا دی چې الوهیت او عبودیت او خالقیت د الله دی. او یو سړی الله خالق مني، یو سړی الله خالق مني چې زما خالق الله دی، خو عبادت او پوجا ور چا لپاره کومه نو کامې د ونې دپاره وکړه او که د کاڼي دپاره مې وکړه او که د قبر مې وکړه او که د څه مې وکړه، نو دا د الله حق راواګېستی شو، بې ځایه استعمال شو. او ظلم دې ته وایي چې وضع الشیء فی غیر موضعه، یو شی بې ځایه کېږي. دا خدای راواګېستی شوه او کاڼي ته په غاړه کې واچولی شوه، ونې ته واچولی شوه، قبر ته واچولی شوه، درګاهونو ته واچولی شوه، بوتانو ته واچولی شوه. دا ځکه ظلم عظیم. دا قرآن کې رالل چې کم کسان ظلم کوي نو بس هغه تباه دي. نو صحابه ډېر زیات دغه شو چې ربا داسې ستا په بندګانو څوک دي چې زیاتې ترې نه کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دغه سوره انعام کې تیر شوي دي، دغه شرک نه دغه ظلم نه مراد عام ظلم نه دی، دغه ظلم نه مراد شرک دی. کوم چې لقمان خپل زوی ته وایي چې ان الشرک لظلم عظیم، دا اوس لقمان صاحب خپل زوی ته وعظ وکړو او نور مواعظ پاتې دي، او په دې میز کې دلته دې ته ادخال الهي وایي. الله پکې خپله خبره رادن نه کړه. دا دوه آیاتونه د الله خبره ده. د لقمان د نصایحو په دې منځ کې د فصل په شکل باندې راوړه، او دا دې ته اشاره وکړه چې دا ادخال الهي دې دپاره وکړو چې دا هم یو زبردست وصیت دی. خو لقمان یې ولې نه کوي؟ ځکه چې خود غرضي تېروځي. هلک به وایي چې دا خو مې پلار ځان ته ترخز وایي او مور ته مې ترخز وایي. نو حضرت لقمان دا نه وایي، نو دا ورسه الله وایي. پوهېږئ په دې باندې؟ او دې ته اشاره ورکوي الله چې لومبنی حق په تا باندې د الله دی، او دویم حق در باندې د مخلوقاتو دی، او د مخلوقاتو ټولو نه اول لمبر حق په تا باندې د مور او پلار دی، او په مور او پلار کې بیا د مور حق در باندې د پلار نه زیات دی. دې ته اشاره ده. نو وایي ووصینا الانسان بوالدیه،
کلک حکم کړی دی منګه انسان ته په بارا د مور او پلار کې د څه شي حسنا چې د مور او پلار سره به ښه خوی کوي ښه زندګي به ورسره تېروي او که مور او پلار په کلمه اوب خفه کېږي نو دا هم حرامه ده چې پلار یو کار وکړي او مور یو کار وکړي او ته اوف اوف بابا او مور یې داسې څه وکړه نه که په دې د هغې زړه ته درد رسي دا هم حرامه ده ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما د مور او پلار ته کلمه اوف به هم نه وی او ولا تنهرهما رټې به هم نه سړیا ستا دماغ و کار پیښوي دماغ دې کار نه په دې یورپ کې چې دا بوډاګان شي نو هغه ښځو ته هم کارېږي د وړو ته هم کارېږي نو هغې حکومت ته رپوټ وکړي نو پولیس راشي پلاري ویسي بوډا نو هلته یې ولځی احساس کړی پاکې پروت بیا وایي دماغ خراب شي دا ښځې تنګی او واړه تنګی پوهېږئ په دې باندې نو دارالامان کې بوځي نو دغسې قرآن او فرمایل الله او فرمایل چې ما کلک وصیت کړی انسان ته په باره د خپل مور او پلار د څه وصیت د احسان کولو وصیت ته به ورسره ډېرې نرمې خبرې کې ډېر لوی ادب به یې کوې د هغې د خوراک څښاک انتظام به کوې د هغې خدمت به 24 ګنټې کوې دا ستا باندې د مور او پلار حق او دې ته اشاره شوه چې د الله د حق نه وروستو دویم نمبر حق د مور او پلار دی او د مور او پلار په حق کې بیا لومبنی حق د مور دی نبی علیه السلام نه تپوس وشو چې من ابرو چا سره نیکي وکړم نبی علیه السلام ورته ویل امک ویل ثم من ویل امک ویل ثم من ویل امک مور سه نیکي وکړه او بیا وی ثم من وی اباکا ثم ادناکا لار سوکا او بیا چې په دې نمبر کې ته څوک په خپلوانو کې قریبېږي څه کوه په پره پره کوه په پره پره دا قرآن هم وی حملته امه وهنا على وهن بار کړی د انسان لره مور 9 میاشتې 10 میاشتې د جنین دې ته وایي چې لا پیدا شوی نه په خېټه کې په دریو پردو کې دننه د مور په رحم کې پروت 9 میاشتې یا 10 میاشتې او څومره چې دی به غټېده نو دونه به مور ته تکلیف سازېده او چې څومره به دی غټېده نو دومره به هغه درمانده کېدله ثقل به په هغې راته دروندوالی به راته بدن به کار پرېښوده حملته امه بار کړی او د لره مور د ده په خپله خېټه کې وهنن ضعف او کمزوري علی وهن پورته په کمزورۍ باندې د ورځې به کمزوري کېده او دی به د هغې په خېټه کې خټکی کېده او ابه کمزوري کېده وفصاله فی عامین او جداوالی د تینا دا په 2 کلونو کې دی په 2 کالو معنا دا ده چې زمانه د دې مور د پیدا ورکولو انتهایی زمانه هغه 2 کاله دي دا د عام علماو رای ده
چې د زمانه د تی ورکولو 2 کال دي. په دې 2 کاله کې دننه چې یو زنانه یو ماشوم د یو بل زنانه ته اورو د هغې مور شوه، رضاعي مور شوه. امام ابو حنیفه رحمه الله دا مسلک دی چې 2.5 کالو پورې دا چلیږي. که 2.5 کالو پورې یو ماشوم دی یو زنانه ته اورو ده نو هغې مور سازي. مولانا شبیر احمد عثماني لیکلي دي چې امام ابو حنیفه سره به دلیل یا ډېر لوی عالم و خدای ورله ډېر لویه پوهه ورکړې وه. نو د هغې وجه دا چې قرآن کې بل ځای کې راغلي 30 شهرا بل ځای ان اشکر لی ولوالدیک. هغه انسان ته منګه وصیت ته څه کړی دی؟ ان اشکر لی چې زما د نعمتونو قدر وکړه، ولوالدیک او د مور و پلار د نعمتونو قدر وکړه. ما چر باندې کوم نعمت کړی زما قدر به کوي. دې نه پته ولګېده چې د الله حق د بنده د حق نه مخکې دی، حتی چې د مور و پلار د حق نه هم مخکې. نو زما شکریا ول ادا کړه. د هغې وجه دا چې الله د انسان د وجود او د پیدا کولو لپاره سبب حقیقي دی. په حقیقت کې خالق الله دی او دا مور او پلار سبب مجازي دی. دا د اسبابو په شکل باندې دي. الی المصیر، ټول به زما مخې ته راځئ، ما ته د ټولو واپسي ده. زما دربار کې به پلار به م راشي او مور به م راشي او زوی به م راشي، نیک به م راشي او بد به م راشي، ټول به راشي. زما مخې ته به راشي، حساب به کومه، بیا تپوس به کومه د خپلو خبرو. یا به اجري او یا به عذاب ما ته واپسي ده. اوس یو قرآن یو خبره کوي. یو کتاب دی د احادیثو د علي په نوم باندې یو عالم دی، هغه لیکلی دی 60,000 حدیثونه پکې دي. 60,000 کنز العمال ورته وایي، کنز العمال د عمل کوونکو خزانه ده. ما په خپله باندې هغې کې دا ځای کتلی 245 حدیثونه د مور او پلار په حق کې هغه ذکر کړي په خپل کتاب. 245 حدیثونه. منګه خو څه لیدلي نه دي، علم خو پروت دی شاته، ډېر کم خلک به هغې ته رسېږي. مونږ خو په منډه شوي یا مشیني زمانه ده، ګولیان هم مشیني سازېږي او طالبان هم مشیني سازېږي. اومه راسته پوهېږې په دې باندې. ګلاب شریف ته به ډانګې وایي، الف ته به ډانګې وایي. ګلاب شریف نه به خبره کې شرک څه شی دی، کفر څه شی دی، اسلام څه دی، دې نه به خبر نه وي. دا څه مولا شو؟ او بیا به خلکو ته خړی متی کوي او د خلکو د راضي کولو کوشش به کوي او د خلکو سره به چالاکۍ کوي او بس غټ پټکې ووهه ته غټ مولاستانه بل نه شي. چې لوی څونه د پټکې غټ و دونه به ته مولا غټ، او کنه خلک به درته کاکا وایي، ماما به درته وایي، شیخ به درته وایي. دا به تا ته بې نومونه خلک وایي. او که پټکی په سر کا نو زموږ د سرور نه غټ مولا بل نشته. هغه غټ پټکی وایي
چې یو قوم دې حد ته راورسي چې هغه بلاتو په پټکي کې بند کي که نه نو نور په دې نه څه ساتي. زما دا مطلب دی د پټکي خلاف دی. پټکي سنت رسول دی. سنن و زوایدو کې شمار دی. خدا علامه سازول د علم دا غلطه ده. د ابو جهل نه غټ پټکی رچاو او د شیعاګان چې دا دونه غټ غټ پټکي وي، د هندوان چې دا غټ غټ پټکي وي. نه، علم ځان له شی دی، پټکی ځان له سنت رسول دی. او دا د مولا لپاره هم یوازې نه دی. که پټکی مسنون دی، سنت زواید دی، د هر مسلمان لپاره دی، د هر امتي لپاره دی. خو د نبی علیہ السلام دا عادت و چې څنګه به د قوم جامع وي داسې به د پیغمبر خدا جامع وي، څنګه چې د قوم شکل و داسې د پیغمبر خدا شکل و. د بار نه چې به میلمه راغی او نبی علیہ السلام به د ملګرو کې ناست و، نو باقاعده تپوس به وکړو تاسو کې پیغمبر کم یو دی. د هغه ځان له څه شان نه و چې د سړي د راننوتو سره هلکه جیته که دی ناست دی. نه نه، سیده ساده قوم په شان دی. یو ځل یو سړی راغی، تاسو کې د الله پیغمبر څوک دی؟ صحابه ورته وایي دا زموږ په منځ کې دا تک سپین رنګ والا انسان دا دی که نه پوهېږئ په دې باندې. دا تعدین چې وګورئ درته به هر څه وبرېښېږي. داسې هېڅ خبره نه پاتې شوې چې په دین کې هغه مشتبه ده او سړی په هغې نه پوهېږي. خو موږ ځکه نه پوهېږي چې موږ ځان نه پوهېږو، موږ ځان نه پوهېږو. بلکې پوهه خلک زمونږ بدي شي، موږ وایو چې په دې منجغلبو کې دا خلک و به دا کمال دی، په منجغلبو کې وه. نو دا قرآن یو خبره کوي چې د مور او پلار خو ډېر لوی قدر و قیمت دی. دونه حدیث راغلي دا د قرآن بې شماره آیاتونه راغلي دي. نو چې مور څه وایي نو سړی به یې کوي، چې پلار څه وایي نو سړی به یې کوي. که پلار او مور سړي ته وایي مونځ مه کوه نو نه دی کوي، که وایي جهاد لمونځ نه دی کوي، که وایي علم لمونځ نه دی کوي. او که دا مور او پلار ورته وایي چې د خدای په ځای باندې بل خدای ومنه، دی به یې مني. نه نه، وان جاهداکا، که دا مور او پلار کوشش وکړي په تا باندې راګیر دي کي علی ان تشرک بی، په دې خبره باندې چې ته شریک کې زما سره ما هغه شی لیس لک به علم چې ستا دپاره په هغې باندې علم نشته. نو ته به چل کې مور او پلار خو ډېر قدر دی او ډېر لوی قدر دی، خو فلا تطعهما، د دې مور او پلار خبره به نه منې. دې مور او پلار خبره به نه منې، د ګناه خبره د مور او پلار به نه منې. غلا وکړه، زنا وکړه، جواري وکړه، شرک وکړه، کفر وکړه، نه به منې. سعد رضی الله عنه چې مور ته وویلې که نه چې مور یا ځان مه کړوه چې ته خولې ته کورې اچې چې زه خوراک ساک نه کوم چې که ته دا دین اسلام نه پرېږدې. نو که د یو روح په ځای د 100 روحونه شي که نه، دا یو درنه وځي. والله که زه خپل دین د دې وجې نه پرېږدم څه دی. حالانکې سعد ته مور ډېره ګرانه او سعد مور ته ډېر ګران. خو چې د الله خاطر راشي هیچا خاطر به نه کړي. بس واحده خبره راغله چې د الله مقابله کې څوک هم راته نهستی، اگر کوه بس. فلا تطعهما، د دې مور او پلار خبره به نه مني. ولې؟ لا طاعة لمخلوق فی معاصیة الخالق. هلته رسول الله فرمایي دي چې الله په کومه خبره خفه کېږي نو مخلوق به پکې نه مني، مخلوق به پکې نه مني، بیا اینه به کلار شي. نو دا اوس مور او پلار خدا شو. استاد سړي ته ووایي
چې راشه دا ګناه کار وکړه. یو بالایي افسر تا ته وایي چې راشه ګناه دا کار وکړه. یو لیډر ستا تا ته وایي راشه د ګناه کار وکړه. نو دا به منې؟ لا طاعة لمخلوق فی معاصیة الخالق. چې الله پس خفه کېږي هغې کې به د خلکو نه مني. نو چې پلار مور خراب شو، لیډر خراب شو، افسر خراب شو، مشر خراب شو، استاذ خراب شو، نو څه به کوو؟ روانېږو به چا پسې؟ نه ځان له خبره ده ابه کوم. خو اوس مور او پلار چې خراب شو، کافر مور او پلار دي، نو ته به یې پرېږدې؟ ته به ورته کنځلې کې؟ ته به ورته خوراک څښاک نه ورکې؟ نه. وصاحبهما فی الدنیا معروفا. ملګرتیا به کوې د مور او پلار سره په دنیا کې په ښه طریقه، خوږې خبرې، قدر و عزت، خدمتونه، هغې له ښه خوراک څښاک، دا ټول به کوې. هغې راضي کول په تا لازم دي، خو دا خبره به یې نه منې چې کومه غلطه ده. دقسې د استاذ به هره خبره مني، او غلطه خبره به د استاذ هم نه مني، د لیډر به هم نه مني، د مشر به هم نه مني، د کشر به هم نه مني، د هېچا به نه مني، د ښځې به هم نه مني، د هېچا به نه مني. غلطه خبره به د هېچا نه مني. بس. وصاحبهما فی الدنیا معروفا. ملګرتیا کوه د مور او پلار سره په دنیا کې په ښه طریقه باندې. اوس چا سبه روانېږو؟ یاره سړی په چا پسې لاړ شي؟ زمونږ دا عوام وایي. پرون ورته مولانا وویل، مولانا چې تاسو یې فلانې مولا دا وایي او فلانې دا وایي، نو دا لوبې موږ کوو، دا موږ بانې کوو. قرآن ستا صفا په قرآن کې ویلي دي چې واتبع سبیل من اناب الیه، تابع شه د لارې د هغه چا چې ما ته را رواني، ما ته مینه یي، ما ته کومه قافله کې شاملېدل پکار دي، کومې قافلې مخ چې الله طرف ته یي، کومه قافله چې الله ته ځي، هغه قافله کې شامل شه. مور او پلار خراب دي، شاته پرېږده. استاذ خراب دی، شاته پرېږده. نه جي زمونږ استاذ موږ ته دا وصیت کړی و، ما ته زما استاذ ویلي، ستا دا استاذ خدای و، دا پیغمبر و، دا څوک و؟ خو زما ستا په شان انسان و کنه، خواري کړې او ځان یې علم کړی و. هغه غلطېدی هم شي، کېدی شي په تعصب دا خبره کړې وه. تا ته استاذ ویلي، ته په خپله جولا سره یې دا کتابونه دي ویلي دي، دا کتابونه راواله که نه، دا قرآن وګوره، دا حدیث وګوره، دا فقه اسلامي وګوره چې سترګې دې رڼا شي. واتبع سبیل من اناب الیه، تابع شه د لارې د هغه چا چې ما طرف ته پای کې مینه او محبت او ما طرف ته رجوع وي. الی مرجعکم خالص، ما تستاسو واپسی دا ټول زما مخې ته به راځئ. فانبئکم بما کنتم تعملون، پس زه به خبر کما تاسو په هغې چې تاسو څه عمل کولو، د نیک عمل نه او د بد عمل نه زه به تاسو خبر کړم چې تاسو څه کړي دي، او به زما مخې ته راځي. انشاءالله آینده سبق کې به بیا بقایا چې کوم وصایا د حضرت لقمان دي، نو هغه به ستاسو مخې ته قرآن راوړي، او احادیثو کې په کتابونو کې ډېر لوی قصې او واقعات د هغه په باره کې دغه شوي دي، د لقمان حکیم په باره کې پیش شوي دي. دا ټول راځي به ستاسو مخې ته. الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهې کړي. دې کې یو څو خبرې مخې له رالې. یو دا تقریر التوحید و تندیم بالشرک، په دې آیاتونو کې یو دا خبر راله
چې د الله توحید ثابت شو او الله زورنه ورکړه په شرک باندې چې ګوره شرک نه ځان ساتي. بیان الحکمه او بیان د حکمت دی کو شو چې حکمت څه ته وایي وهي شکر الله بطاعته هغه د الله شکریا ده په اطاعت او تابعداري د الله او ذکره یادول د الله دی ځکه اذ لا یشکر الا عاقل فقیه د الله شکریا نه ادا کوي مگر عقلمن انسان او پوهه په دین باندې فقیه ماهر ته وي په قرآن او سنت. او نمبر 3 مشروعیت الوعظ دا یو شرعي امر دی چې پلار به بچو ته د نیکۍ خبرې کوي. اول ارشاد للکبیر والصغیر خونه به کوي دا مشر ته او کشر ته والقریب والبعید خپل ته او پردي ته ټولو ته به وعظ او نصیحت کوي. زوی ته به هم کوي نو پردي زوی ته به هم کوي. خپل پلار ته کوي نو بل پلار ته به هم کوي. خپل مور ته کوي نو بل مور ته به هم کوي. او وجوب بر الوالدین وصلتهما نمبر 4 التحویل فی شان الشرک ډیر زور نه ورکه الله په حالت او په شان د شرک کې چې وینه لظلم نازلات د دې ظلم په دنیا کې بل نشته. او بیان مدت الرضاع موده د رضاعت څومره ده وای په خلال العامین لا تزيد دا جزائری او قسم لا تزيد کې هغه ابو حنیفه خبره ته اشاره کوي دی باندې خو زه پیغام کړ چې دی وای چې لا تزيد هغه 2.5 کال وي امام ابو حنیفه 30 شهرا نه دیر شمه سن 100 سال شو ها 2.5 کال. نو دا جمهور علما وی چې دا دالته 30 شهرن کې دا 2 کال دي او دا کمی چې پاسه دي دا د حمل زمانه یادې دم دي تاویل کوي دا انته صفه قران کې راغلي. ووجوب بر الوالدین وصلتهما او شپږمه خبره ده چې د مور او پلار سره نیکی کول او صله رحمی کول دا لازم دي. او تقریر مبدا دغه مبدا لا طاعت لمخلوق فی معصیه الخالق او د دې خبره وضاحت کولو چې خبره منل د مخلوق په ګناه د خالق کې دا غوړې نشتا بعدم طاعت الوالدین چې د مور پلار باندې منی بل کم کو جاري چې داغه به بېمانی. ووجوب اتباع سبیل المؤمنین او پدې کې دا اتم دا سبق راغی چې د مؤمنانو لار بخپل کوي د مؤمنانو لار بخپل من اهل السنه والجماعه وحرمه اتباع سبیل اهل البدع والضلاله او د بدعتیانو او د گمراهانو د لارې نه بزان ساتي د بدعتیانو او د گمراهانو د لارې نه بزان ساتي. دا بهتري کنه دا وی د دې دی ولونه چې کوم دی وی دا فقر پاکوي را جوړیږي دی به خمالداري او په دې ته مو وی جمال وسو سقات راکې مال وسو شی وسرای خدای باندې بندګانو په الله باندې اعتماد علماء خو دې شان دي د علماء خو دې قدر قیمت ته دا د دنیا رزیل لپاره ما خرج کوي مې خرابوي استغنا په ځان کې پیدا کوي. الله سپول روزي ور کوي ټول مخلوق له روزي ور کوي علم تعالی به نظر کوي استا په خدای وسوق او اعتماد راغی والله چې دار چانه دي خو ساتي دار چانه دي خو ساتي. الله دې موږ تاسو په قران عظیم الشان کتاب پوهه کی یسر الله مکمل عمل کو توفیق راکړي. قرآنی نظام د شریعت نظام دی الله په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راوړي
इले सो कार के अल्लाह दी कामयाब की, सो के मुखालफत की अल्लाह दे हिदायत की, खबर किस्मत अल्लाह दी तबाही की।